زمارونو یو بل صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ. دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ دا دومره حسینو چې رد په شکل او صورت کې با جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکثر راته. دا ډیر ښکلی صحابي یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې ولیدل چې ولیدل نو دا داسې ځوانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نظر راکش کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته आवाज وکړ راشه ځوانه دلته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای مسلمان وای نه و ډیر ښکلی شکل او صورت الله جل شانه درکړی دی. ډیر ښکلی سترګې الله جل شانه درکړي. ډیر ښکلی قد قامت باډي الله جل شانه درکړی دا. راځه زه د الله پیغمبر یم چې د جهنم د اور نه دی بچ کم. هغه ورسره خبره ومنله. ورته وای د الله رسول دا ول دی وخت کې ځوانۍ کې دی 15 کال دی. د الله رسوله زما نوم دی دحیه کلبی لورې چېرته د یو نیکه نوم دی او که زه اسلام راوړم ما خو تقریبا 80 جنکیانې ژوندۍ ښخې کړي دي. اول ورته وایي د الله رسوله ما ډېر غټ ګناهونه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اخر څه ګناه دې کړی دا؟ هغه ال نه وی چې د الله رسول به ما نه خفه شي ما ته به وایي چې ستا اسلام نه قبلیږي ته مسلمانې دی نه شي ته زه وځه خپل دین ته واپس ده. د دې یارې نه ورته د الله رسول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راټینګ کړ ورته وایي ته ووایه الله به دې وبخي. وایي څه مې کړي؟ وایي ما 80 جنکیانې د خپلې قبیلې چې دی دا قتل کړي ځکه د خپل قوم مشر وما ملک وما خان صاحب وما هغوی به جنکیانې به چې وشولې موږ به ورله وم ترې راواغسته او ژوندۍ به م ښخه کړله. د الله رسول الله به مې معاف کړي. جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړه او د الله رسوله دې صحابي دې مسلمان دې دحیه کلبی رضی الله عنه ته ووایه چې الله جل شانه د اسلام راوړلو سره تا ټول ګناهونه معاف کړل. خوشحاله شو په مسکا شو. بیا خفه دی د الله رسوله د دې نه مرانه یو غټه ګناه شوې ده. د الله رسول الله به مې معاف کړي او که معاف به پې نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي او الله به دې معاف کړي دحیه ځوانه وایه څه ګناه در نه شوې ده؟ د الله رسول وایي د هغې نه م غټه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته ما ته ووایې دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه کومه غټه ګناه دې کړې؟ د الله رسوله وایي ما خپله یو لور هم ژوندی ښخه کړې. وایي زه د قبیلې سردار وم د کور راووتم مسافرۍ باندې لاړم چې کور ته راغلم چې ګورم داسې د 2 کالو یو ماشومه ګورم. وایي ما چې دروازه وواله دا ماشومه خبرې کوي دې وخت کې د 2-3 کالو نه. ما چې دروازه وایي د کور وواله د الله رسوله یو ماشوم یې راته دروازه کولاو کړه. وایي ما ورته ویل چې من انتی ته څوک یې؟ وایي ما ته وایي چې انا صاحبة هذه البيت زه د دې کور مالک یم که نه؟ وایي ما ورته ویل چې انا صاحب هذا البيت د دې کور مالک خو زه یم. من انتی ته پکې لا څوک یې؟ وایي ما ته وایي چې زه د دې کور د مالک لور یم او زما د پلار نوم دی دحیه مسافرۍ ته تللی دی. وایي ما ورته ویل چې انا دحیه زه دحیه یم. دې وخت کې زما زړه کې لږ مینه او محبت را پیدا شو. وایي هغه زما خپو ته را پرېوتله زما خپې ښکلولې ښه چې ته زما پلار جانې. د الله رسوله وایي ما هغې کې راواغسته ښکل مې کړه. وایي چې ما هغې کې راواغستله دستي ما ته د خپلې قبیلې غیرت را یاد شو چې ښه ما ته به د قبیلې خلک وایي چې دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه سرداره تا خو به زمونږ لوڼه ژوندۍ نه پرېښودې به دې راغستې چې دا قتل کوي موږ ته به دې غیرت راچو او اوس خپله لور چې ستا په کور کې وشوله دا ژوندۍ پرېږدي دا خو در سره موږ نه منو. د الله رسوله وایي دې غیرت زه مجبوره کړې. ماشومه جینۍ مې وایي د لاس نه ونیوله او ازبار زمونږ د علاقه کې د کور سره نږدې یو زوړ کوی او د الله رسوله وایي ما باندې خپل هغه ظلم هغه ناپوهي دومره سیوا شوله د قوم جاهلیت او غیرت په ما باندې د الله رسوله دومره سیوا شو چې ما د خپله وړه ماشومه لور راونیوله. د الله رسوله وایي ښایسته پاکه ماشومه ده حسین او جمیل او ما سره مینه کوونکې ماشومه ده. د الله رسوله وایي دا مې راونیوله صرف د غیرت د وجې نه. او ما ته وایي چې بابا جانه ما باندې څه کوې ما چېرته بوځې؟ عمر ته ویل چې راځه اکوی ته مې د الله رسوله ګزار کړله او د پاسه مې پرې ویکانې ورګزار کړل. اخري الفاظ یې دا بابا ما څه ګناه کړې؟ بابا ما څه ظلم کړې؟ بابا ولې دې کوی ته زه ګزار کړم ما پرې د پاسه کانې ورغورځول اول ته مې شهیده کړله عمره مې ته د الله رسوله